ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مسلمانانو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت خالق ارض و سما د انسانانو د پاره او د جناتو د پاره کړو. یو بعثت د امام الانبیاء دی، یو رحمت د امام الانبیاء دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت د پاره د عالمینو، خو بعثت د انسانانو او د جناتو د پاره. قرآن کریم په دې باندې په ډېرو ځایونو کې شهادت شته. کم ځای کې چې کومه مسله کې بحث چلیږي چې آیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د رحمت د دواړو منځ کې امتیاز څه دی، نو هغه دا دی چې بعثت د انسانانو جناتو د پاره او د امام الانبیاء رحمت د ټول عالمینو د پاره. پاغې کې فرشتې هم راغلي، پاغې کې ځناور هم راغلل، حشرات هم راغلل. اوس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت د کائنات د انسانانو د پاره چې شوی، نو دا په څه موضوع باندې شوی او څه د پاره شوی دی؟ نو هغه دا دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله یو کتاب ورکړو چې هغه ته قرآن کریم ویل شي. او الله دغه ځای کې ارشاد هم په دغه قرآن کریم کې دا مو فرمایلو چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دی د کې شک شبهه نه دی، بالاتر دی دی چې څه وایي دا ټیک وایي. او الله دا مو فرمایل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. په کائنات کې دوه اطاعتونه چې دي هغه تاسو د پاره لازمي دي، یو اطاعت د الله، یو اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اطیعو کې د جمع صيغه اغم د قرآن کریم چونکه مخاطبین صحابه کرام دي، بظاهر مخاطبین د قرآن کریم هغه په هغه زمانه کې چې کومه اشاره کیږي نو هغه صحابه کرام مبارک کیږي. که د ناس باره کې کم ذکر راځي
د آمنو باره کې کم ذکر راځي نو آمنو باره کې صرف مومنان په هغه زمانه کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین گویا مخاطبین قرآن په هغه وخت کې د خصوص په اعتبار سره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، لیکن قرآن چونکہ عالمگیر کتاب دے او پاغی کی نسبت په یا ایها الناس سره زیات راغلی دی، خطاب په یا ایها الناس سره زیات راغلی دی، او بیا قرآن کریم د اولنا یعنی د ازلنا تر ابد پورې د احکامو تذکره کړی ده، د تیرو اقوامو ذکر هم کړی دی، راتلونکي دور کې د قیامت ذکر هم قرآن کریم کړی دی، د ساعی ذکر هم قرآن کریم کړی دی. نو قرآن کریم په دغه ځای کې دا ظاهره کړی ده چې په راتلونکي دور کې تر اخیری د قیامت تر ورځې پورې قانون به د قرآن کریم چلیږي. اوس د الله دی کتاب په دغه ځای کې دا ارشاد فرمایلو چې قانون تر اخر وخت یوم الساعه ذکر راغلی دی. نو قرآن یو عالمگیر کتاب شو چې دی کې مخصوص طور سره مخاطبین صحابه کرامو خود عموم په اعتبار سره د کائنات ټول انسانان تر قیامت چې کوم راتلون کې دي نو هغه ټول مخاطبین ګرځي. بیا قرآن کریم ډیرو ځایونو کې په یا ایها الناس سره خطاب کړی دی. نو یا ایها الناس سره دا خطاب هم په عموم باندې دلالت کوي چې قرآن کریم وایي چې ناس تعین ور سره د زمانه نه دراغله، د وخت نه دراغله، د علاقې نه دراغله. نو قرآن کریم په دغه ځای کې په یا ایها الناس سره چې کوم خطاب کوي نو پاغي کې هم تر قیامت پورې جمیع انسانیت ته یا ادخلوا فی السلم کافه چې قرآن کریم کې کوم ځای کې ذکر قرآن په خپل باندې کړی دی نو هغه کې دا کافتنم دا یو نسبت خی چې دا په جمیع اعتبار سره په جمیع اوقاتو کې تاسو به ټول په اسلام کې داخليږئ. بیا ورپسې قرآن کریم یو ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین دا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دا الله اطاعت کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. اوس د الله د اطاعت نه مراد دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه مراد دی. دې ځکه ډېر اشکالات هم یو سړی په ذهن کې راتلی شي، شیطان به ورته ډېر اشکالات غورځوي. اشکالات ورته دا غورځوي چې اطاعت خو صرف د الله دی، لکه چې وحده لا شریک دی، هغه سره په هیڅ اعتبار سره څوک شریک نشته. نو بیا اطاعت خو د الله لازمي دی او چې د الله ذات موجود دی عبدالعباد پورې دی، د ازل نه تر ابد پورې دی. نو اطاعت خو صرف داغه دی ځکه هغه سره ثانی نشته، شریک نشته، نظیر نشته، لا ند له، لا مثل له، لا ضد له، لا مثال له، لا اب له، لا اخت له، لا نظیر له، لا مثیل له، ایس یو لا صاحبه له، لا ولد له، لا والد له. داغه په ایس اعتبار سره د ادنا په اعتبار سره د اعلی په اعتبار سره او مساوی په اعتبار سره په لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کې احادیث و فقها و اقوال ټول د مفسرین راجمه کې. نو که تفسیر به اعتبار و تاویل ترازی که تفسیر په اعتبار د قرآن کریم سره چې تفسیر القرآن بالقرآن وی، تفسیر القرآن بالحدیث وی، که اقوال د تابعین وی، که اقوال د صحابه وی، په هر اعتبار سره چې ګوري نو قرآن کریم په دغه آیت کې الله دا فرمایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نو یو مسله الله واضح کړه چې د رسول د اطاعت چې ده نو دا هم زما اطاعت ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د الله اطاعت ده. اوس په دې زبان نه د چا اشکال دا راشي لکه مونږ نه څوک تاسو کې چې آیا تاسو دا منځ ولې کوئ نو مونږ وایو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې منځ کوئ. اوس دې مونږ باندې دا اشکال کولی شي چې موږ خو پتا الله فرض کړی دی نو موږ وایو الله برای راست د نبی نه علاوه چا سره خبرې کول عقیده نه ده. الله برای راست د نبی نه علاوه بلا واسطه د نبی چا سره خبرې نه کوي. هغه کې امام شعرانی صفا وضاحت سره لیکلی دي چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ما تاسو ته تذکرم کړی دا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وایي چې اچانک تور تیار کې روانو مو اچانک ډېر تیز رڼا شو هر طرف ته
داسې رڼاګانې برېښنا شو چې هر څه صفا ښکارېدل. وی په هغې کې اواز راغی چې عبدالقادره ته مې بنده زه ستا رب یم. وی بیا راته وی ته مې بنده زه ستا رب یم. وی ما په دغه وخت کې وی چې دا خو الله دی، مثل یې شته. قرآن کریم کې فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا کې مثل شته. امبوریکا قرآن کریم کې چې کوم لفظ راځي هغه ځای کې مثل شته. رڼا براشي، رڼا نورانیت د الله تعالی دی. د الله نورانیت چې دی نو هغه وضاحت کوي ماته، نو ماته معلومیږي چې دا زما الله دی. وی ورپسې راته دا आवाज په دغه رڼا کې راغی چې ستا تیر شوي ګناهونه خو ټول معاف شوي دي، ته ماته قبولي، لیکن صرف دومره تاله یو انعام در کوم، زه ستا رب یم، ته زما بنده. انعام در لدا در کوم چې د نن نه بعد په تا باندې مې کوم څیزونه حرام کړي هغه مې ټول په تا باندې حلال کړل. وی چې څنګه دا لفظ وي نو زه پوه شوم. زما ذهن ته یو خبره راغله چې الله کلام کوي د انسان سره، خو د هغه انسان دپاره شرط نبوت دی. چې د نبوت شرط نه وي الله ورسره کلام نه کوي. او زه نبی نه یم، نو چې زه نبی نه یم نو الله په د ویښې په اعتبار سره ما سره کلام څنګه وکړو؟ الله خو د ویښې په اعتبار سره په خوب کې غیر نبی سره هم الله خبرې کوي، لیکن په اعتبار د ویښې سره په دې سره الله غیر نبی سره خبرې نه کوي. نو وایي زه په دغه وخت کې پوه شوم چې دا خو الله نه دی، جانسه د شیطان ده. نو وایي ما ورته چغه کړه چې نه زه ستا بنده یم، نه ته زما رب یې، بلکې ته شیطان یې، ما له دوکه راکول غواړې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وایي چې ما څنګه دا الفاظ وی نو رڼا ختمه شوه، مکمل تیاره شوه. بیا هغه رڼاګانې مکمل ختمې شوې. چې مکمل تیاره شوه، رڼاګانې ختمې شوې. وایي بیا لږ ساعت تیر شو نو ما ته دا ووی، ما له بیا آواز راغی. ما ته وی د خپل علم په وجه باندې ته ما نه بچ شو، ګینې ما ډېر خلک په دې دوکه کړي دي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی ورله دویم جواب ورکوي. هغه ورته وایي نه زه د علم په وجه خو نه یم بچ شوی، علم خو شیطان لم الله ورکړو، هغه بیا ولې نه بچ کېده؟ هغه خو ډېر ورکړو، ځکه مجلس د فرشتو یې ورته نصیب کړو. نو ورله جواب ورکوي شیخ عبدالقادر جیلانی چې زه په فضل د باری تعالی باندې تا نه بچ شوم. او دا یو عجیب او یو عظیم او یو عجیبه دوکه وه د شیطان، چې ده ته دا وی چې ستا دا علم چې دی دا بچاو راولي، ستا د شرک نه د بچ کېدو بچاو په دې علم باندې راځي، ستا دوکه کېدو بچاو په دې علم. هغه ورته وایي نه، علم مال الله را کړی دی، دام فضل د الله دی، دام نعمت د الله دی، لیکن زه بچ کړی الله په علم باندې نه یم، بلکې زه بچ کړی الله تعالی په دې خپل فضل باندې یم. اوس چې هغه دا جواب ورکړو، شیطان دوکه په دغه ځای کې ختمه شوه. نو دې ځای کې که یو خبرې ته ستاسو سوچ راشي نو د شیخ عبدالقادر جیلانی د خپله واقعات د ویښې واقعه ولې ذکر کوي؟ دې دپاره ذکر کوي چې انسان، عام انسان چې هغه نبی نه وي نو هغه ته د الله د جانبه حکم او ملاقات نه راځي په دنیا کې او په ویښه باندې. اوس چې په ویښه باندې په دنیا کې غیر نبی سره الله ملاقات نه کوي، نو موږ نه څوک تپوس وکړي چې ته د نبی اطاعت کې نو د الله اطاعت ولې نه کوې؟ نو موږ وایو د نبی اطاعت زه کوم، د الله اطاعت ورسره کوم. که چېرې زه د نبی اطاعت کوم نو د نبی د اطاعت دلالت په دې کوي چې ما د الله اطاعت کړی دی، ځکه چې زما د دې نبی تصدیق ما ته الله کړی دی، خو زما د الله معرفت ما ته دې نبی کړی دی. که د نبی مینس کې واسطه نه وي، ما معرفت د الله خو نشو کولی، ما سره الله ډایرکټ خبرې نه کولی، هغه واسطه نبی جوړ کړی دی. ډایرکټ چا سره الله بلا واسطه خبرې نه کوي، بلا واسطه الله چا سره د وحی تسلسلی په اعتبار سره، یقظی په اعتبار سره، نومی په اعتبار سره، څومره د وحی اقسام محدثین او مفسرین په هغې باندې لوی بابونه قائم کړي دي، په هغې باندې بیان کړی دی. په دغه ټول د وحی په اقسامو کې معلومیږي دا چې وحی صرف او صرف حق د دی دی، د نبی حق دی. الله نبی ته وحی کوي، د نبی نه علاوه بل چاته وحی نه کوي.
اوس دې ځای کې زمونږ په ذهن کې یو سوال دا را پیدا کیږي چې مونږ د څوک دا ووایي چې بھائی ته اطاعت د رسول الله ته ضرورت نشته، اطاعت د الله په کار دی. مونږ وایو معرفت رسول الله را ته د الله کړی دی، قرآن رسول الله را ته د الله خولی دی، او په دغه قرآن باندې په دې کې آیت دی. خو دې قرآن باره کې زما الله دام فرمایلی دی چې لا ریب فی ذالک الکتاب. ذالک اسم اشاره الله د بعید راوسته، د قریب هم نه راوسته، واجبه اشاره ده چې لکه نږدې یو شی پروت دی، دا کتاب پروت دی، دا نږدې دی. مونږ وایو هذا الکتاب، مونږ ذالک الکتاب دې ته نشو ویلې، عربي لغت په واړه راواړه هذا الکتاب بوایو. نو الله وایي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید، زه خپل بنده ته داغه د شارک نم زیات نږدې یم. نو د شارک نه خپل بنده ته الله نږدې دی. او الله وایي عالم الغیب والشهاده، زه عالم په غیب یم او شهادت زما دی، حاضر ناظر په هر یو ځای کې یم. نو چې زما پروردگار هر ځای کې حاضر ناظر دی او بیا دغه قرآن هغه نازلی، نو هغه هر ځای کې حاضر ناظر دی. که لوح محفوظ نه قرآن را لیږي نو هملته الله دی، قرآن هم دغه کتاب دی. نو الله الته ولې دا نه وایي چې هذا الکتاب ذالک الکتاب ولې وایي؟ په دې کې عظمت د قرآن کریم ته اشاره وکړه، یعنی د بعید د اسم اشاره راوستو سره الله اشاره کوي. لیکن ورپسې څه وایي؟ الکتاب. الکتاب باندې الف لام ته څه ضرورت و؟ الله وایي ذالک کتاب، الله وایي ذالک الکتاب، ذالک کتاب نه وي د الکتاب چې څومره لغات د نحو اقسام ورپسې ولټوي، قاعدې ورپسې ولټوه، ګرځه ګرځه په ټوله نحوه کې وګرځه، نو درته معلومه ده شي چې دا الکتاب راوستو سره د دې استغراقیت طرف ته اشاره شوه چې الله دا فرمایي چې ګوره زما دا کتاب د الحمد نه تر والناس پورې مکمل محفوظ دی، په دې کې شک و شبه نشته، لا ریب فیه الکتاب راوستو. لیکن ورسره الله د دې تایید د پاره یو بل ډیر عجیبه خبره کوي. الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر، ذکر نه مراد قرآن دی. قرآن کریم په خپل باندې خپل 99 نومونه دا قرآن کریم ذکر کړي دي. انا نحن نزلنا الذکر، الله فرمایي مونږ نازل کړي د خپل ذکر خپل قرآن لرا. و انا له اسدلت، الله د جمع صيغه ول استعمالي، د عظمت شان د پاره بحث ته ضرورت نشته، وخت واړي. ان حرف تحقیق حروف مشبہ بالفعل کې ان کان لکن لیت لعل کې ان دا حروف تحقیق دي. الله فرمای ان حرف تحقیقی پر راوستو، نحنو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راوستو، د راوستو ضرورت هم دی زینو. الله دې کې نور تاکید راوستو، بیا نزلنا کې الله د جمع صيغه راوستا، بیا ورپسې الذکر باندې الف لام بیا داخل کو، الته بیا تاکید راوست. اوس دې تاکید یعنی دا جمله په دومره تاکیدات باندې مؤکد کړه چې انا نحنو نزلنا الذکر. اوس تاکیدات ته وګوره، حیران سړی چې په یو وړه غوندې جمله کې وړو کې غوندې کلام کې الله څومره تاکیدات راوستل. نو الله وی انا نحنو نزلنا الذکر، بیا وی و انا له لام بیا د حافظون د پاسه، بیا حافظون وی جمع راوستا. نو په دې وړه جمله کې د تاکیدات دومره بھرمار چې ټول قران کریم ولټه چرته په یو جمله کې دومره تاکیدات ته نشي مونږه. الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مونږ نازل کړي دي، مونږ ورله حفاظت کو. اوس چې الله په خپل وایي چې زه د دې سیز حفاظت کومه، په کائنات کې سوچته چې داغه حفاظت کې بدراړ راولي نشي راوسته. دو انسانان یو سړی سره حفاظت د پار روان دي، حفاظت کیږي، لس روان دي نور حفاظت کیږي، چاپیر د ټوله دنیا ته تاو د نو ډېر حفاظت ته. لیکن چې کله په دغه حفاظت کې دراړ راتلی شي، مثل موجود دی تبت یدا ابي لهب وتب د قران دغه آیاتونه چې ولولې او عتیبه بن ابي لهب د ابي لهب زوی عتیبه دا غنوم دی، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د لور نکاح ور سره شوی د ام کلثوم چې په خاتم الانبیاء باندې په غار حرا کې قران نازل شو.
دغه وتیبا زما د پیغمبر په مخ د یو روایت مطابق ما وی دی یو روایت مطابق د توکانی توکلی دی لور له ولا طلاق ور کړی دی چې د پیغمبر لور له طلاق ور کړو الله جواب ور کوي ابو لهب سره دا زوی دی په یو سفر باندې روان دی چې یو ځای ته ورسېدو په هغه ځای کې دوی ابو لهب ایمان نو راوړی د پیغمبر دشمن دی قرآن تبت یدا ابي لهب وتب سرا د څومره سخت وعید د ذکر کړی دی لیکن دغه ابو لهب خپل د ټول قافلې ملګرو ته سوی ورته وی په عتیبه باندې یریګم د محمد بن عبد الله محمد رسول الله غنوي وې د محمد بن عبد الله مونږ بوایو صلی الله علیه وسلم وې دغه توهین کړی دی او داغه په توهین زه یریګم چې دله به سزا الله ورکي ګور دې مشرک د محمد رسول الله توهین کړی دی الله به سزا ورکي چې څومره قافله و ټوله چار چاپیره تاو کړه اهل تاریخونه تاسو کا او دا خپل زوی داغه په مینس کې سم لولو چې د شپې په دسه آفت را نشي د شپې شرم خراغه روایت وګورئ ورپسې یو سړی له خلب وي مشرکین دي دا الله په نس مجرمان دي لیکن توهین د رسول نه کړي دي مشرکین دا الله په نس مجرمان دي الله سره شریک جوړي لیکن توهین د رسول نه کړي نقطه په کې خپل ګورا چې دی یو خلب وي او سورته نه وي اهل تاریخ روایت پر راواړه ورقی راواړه یو تسنوي پمینس کې د پروت ته او د ټولو د پاسه د هر یو خلب وي سورته نه وي د ټولو د پاسه ټوپ وهي او چې کم توهین د رسول الله کړي دی هغه په پنجو باندې شلې او ټوکړي ټوکړي کوي اوس دې ځلک غوندې د خپل سوچ زاویه بوتلل غواړي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه الله کوم فرمایي چې اطیع الله و اطیع الرسول او زه یو سړی ته دا وایم چې نه دا منځ د الله د پاره کوم بالکل الله د پاره کوم سجده ز الله ته لګوم بالکل الله ته لګوم د دې منځ حکم ماته الله کړی دی بالکل راته الله کړی دی لیکن مال دا خبر را رسول چا دی دا ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسول دی بیا دا کوم منځ چې الله په ما باندې فرض کړی دی د دې طریقه ما ته چا خولې د ما ته خو الله وی یقیم الصلاه منځکا ما قتل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرم را رسول چې ستا الله وی چې منځ وکا اوس زه د رسول الله نه تپوس کوم لیکن زه نه ما هغه وخت کې پیړۍ په پیړۍ روان ما خپل استاد جی نه تپوس کو چې استاد جی الله را ته وی د رسول الله په ذریعہ را صلی الله علیه وسلم الله وی چې منځ وکا نو دا الله را ته طریقه خو نه د خولې دی بس چل کو مستاجی وی ورګه زما استاجی ما ته داسې ویلو او زما استاجی ما ته داسې ویلی دي چې هغه وی چې زما استاجی ما ته داسې ویلو هغه بیا وی چې زما استاجی ما ته داسې ویلو نو هغه وی چې زما استاجی داسې ما ته ویلو هغه رسیدو امام بخاری ته ورسېدو شاه ولی الله ته ورسېدو بیا امام بخاری ته ورسېدو بیا تلو امام اعظم ته ورسېدو بیا تلو ابو هريره ته ورسېدو بیا صدیق اکبر ته ورسېدو ابو هريره صدیق اکبر نه تپوس کوي یا دا بل صحابي د ابو هريره نه تپوس کوي چې ابو هريره تا ته دا طریقه چا خولې ده هغه ورته وایي چې ما د رسول الله نه تپوس وکړو چې الله وایي چې دا منځ وکا نو اې د الله رسول څنګه وکم ما ته خو الله چل نه دی خولې ځکه که زه صلات ته ګورم د صلات معنی خو چې د لغت کتابونه ولټوم څومره معنی د صلات راځي پکې د دعا معنی هم راځي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دلته د صلات څه معنی ده ان الله وملائکته يصلون على النبي يصلون على النبي ولد ملائکو معاذ الله نبی ته منځ کولو وګورئ قران آیت ته خیر ده ان الله وملائکته يصلون على النبي الله او داغه ملائکه يصلون على النبي اوس دې به څه معنی کې خیر قرآن لفظ معنی پس لاړ شه نو یصلون معنی وسکه صلی یصلی ستوي صلی یصلی ستوي خیر ما ته راوړو معنی
صرف کتابونه ورپسې راواړوه، خاصیات الابواب هم ورپسې، فصول اکبری ته لاړ شه، بل ته لاړ شه، بل ته لاړ شه. یصلون علی النبی، ولې معاذ الله نبی ته منځ کولو نه، یصلون علی النبی دغه ځای دعا معنی کې اخلي. لیکن چې کوم ځای د صلات د اقیموا الصلاة راغې، الله وی منځ وکړه. مونږ ول د منځ په معنی نه پوهېدو، مونږ خو الله وی دعا وکړه. ابو هريره وی چې ما ته امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې الله وی چې سحر به ودرېږي، نیت به وتړي د 2 رکعات فرضو، نو اگر نیت کے بعد 2 رکعات ڈک کے د ڈک طریقے دادا چې تب سورۃ الفاتحه ہوئے، اول بداغی نمخ کے تسنا ہوئے، سنا دے اونوے استحباب د امام الانبیاء د طرف نه دے اونوے، بس اللہ اکبر دے وکړو، فاتحه دے شروع کړه، منځ کیږي سورہ فاتحه دی ویلا، ورپسې سورت ملاو کا واړه 3 آیاتونه، غټ یو آیتوم برابر دیشی ہو. فقرؤ ما تیسر من القرآن کے فقہا گرزیدل آغا خبر امام الانبیاء ته ورسېدو چې فقہا وی چې فقرؤ ما تیسر من القرآن معنی صدا. خاتم الانبیاء ورتوی چې د دې معنی دادا، خاتم الانبیاء وی د منځ معنی دادا، خاتم الانبیاء وی قیام بدا سکے، خاتم الانبیاء وی رکوع بدا سکے، خاتم الانبیاء الله ورکعوا مع الراکعين ویل دے، اللہ ویلی دی چې ورکعوا مع الراکعين، چلے نه ده خوله. خودی زه یو اشکال بل تبم ذهن زی چې الله وی چې ورکعوا مع الراکعين، الله وی چې اقیموا الصلاة، نو الله چل ولی نخولو چې زه چاته وایم چې دا فلان کې کار داسې وکا، نو چل به خو خیم کنه. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف راواړه، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ما په خزانو باندې مقرر کا، عزیز مصر قطفیر ته وی، لیکن ورسره چې سو هغه د خوب تپوس کوي، هغه چې د خوب تپوس کوي، یوسف علیہ السلام سے جواب ورکړي، ورته وی چې تعبیر داده خو طریقہ کار داده، طریقہ کار ورسره خی. الله خپل د سنت طریقہ په قانون کې، په قران کې، د انبیاء په ادوارو کې خولې ده. او الله و یقیم الصلاة، الله چل نه خی. ولی چل نه خی؟ په دی وجه باندې چل نه خی چې الله فرمایي چې تاسو سره زما برای راست خبرې نه کیږي، زه به یو حکم مختصر را لېږم، زما د حکم تفصیل به تاسو ته زما پیغمبر بیانوي شي. ما پیغمبر را لېږلی دی، دا زما الچی دی، زما الچی دی، ما په ځمکه باندې دی تاسو د پاره خپل یو الچی م را لېږلی دی، ما په ځمکه دی ستاسو د پاره یو هدایت، یعنی یو هدایت الطریق دی، یو رؤیت دی، یو ایصال دی، یعنی یو رؤیت دی، خول ارات الطریق چې کوم ته وایي، یو ایصال الی المطلوب دی. نو مطلوب ته رسول به زما د پروردگار کاری، خدا الله خودن کې به محمد رسول الله. اس ارات الطریق محمد رسول الله خی، الله وی قبلهم به زه، لیکن طریقه به درته زما پیغمبر خی. نو چې مونږ ته څوک وایي چې دا ته مونځ کې، ته دا مونځ کې چاله کې، زه امدازه الله لکم، الکه چلی درته چا خوله دی؟ ما ته رسول الله خوله دی. او رسول الله ویلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلیم دی چې صلو کما رأیتمونی اصلی، منځو کوي لکه چې ما ته ګورې زه څنګه منځ کوم، داسې منځ به کوې، نو هغه منځ به د کامیابي. که زما په دغه طریقې نه کې ستا منځ نه دی. صلو کما رأیتمونی اصلی. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هم سرټیفیکیټ پکار دی. امام الانبیاء وی صلو کما رأیتمونی اصلی، زه څنګه منځ کوم داسې منځ به کې، ما ته چل خی. اوس د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم له خود رب سرټیفیکیټ لازمی دی، د رب اجازت نه خدای یو کار نشي کوله، الله وی زما مشیت لازمی دی. نو دې ځای به د رسول الله د پاره به کوم سرټیفیکیټ هغه بیا قرآن کریم بیان کړو. قرآن کریم وی ما ينطق عن الهوى، سورۃ النجم تلاړ شه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ما ينطق عن الهوى. الله فرمای چې زما پیغمبر چې کوم خبره کوي د خپل خواهش نه کوي. ما ينطق یو خبره زما پیغمبر نه کوي،
عن الهوا د خپل خواهش مطابق ان هوا ند دا خبره ان نافیه دې دې ان هوا ند دا خبره الا حرف استثناء راغلی وګوره حرف استثناء چې راشي وضاحت څنګه کیږي بیا ان هو الا وحی یوحى مگر زما پیغمبر چې تاسو د کوم خبره کوي دا زما وحی د تشوی نو دې درته غسی کوي. اوس دې ځای کې الله په خپل باندې وضاحت وکړو چې زما د محبوب تاسو ته سوي نو دا د طریقه خیم زما الله محبوب ته طریقه خولا محبوب واسطه شو هغه محبوب ما ته طریقه خولا او بیا می الله دامو فرمایل راتا چې اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت زماو کا خو ور سره د اطاعت وکې نو که اوس یو سړی وای چې اطاعت د رسول الله چې دی نو دا خو کفر دی شرک دی جواب ملاو شو تحقیقی جواب ملاو شو وګورځه قران آیاتونه راواخله او بیا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د پارا الله فرمایي چې شفیع هم دے دے رهنما هم دے دے طریقه به هم د دوی بیا سا الله فرمایي ما محمد الا رسول که دلیل کې دارا کې چې نه د محمد رسول الله مگر یو رسول دی که دلیل کې ماته دا وایي چې الله خود غلط بیا فرمایي چې ما محمد الا رسول نه د محمد علیه السلام مگر یو رسول دی او ورپسې وایي چې قران مخکې دام فرمایي چې قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره د مخکې نورم رسولان تیر شوي دي ٹھیک ده کنه کدا وایي نو ور سره به جواب دا ملاوشي چې اول د رسول معنی وګورا چې د رسول معنی څه د ټول لغات ورپسې ولټوا خو ورپسې بیا د قران بل آیت هم راواخله چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ای زما رسولا بلغ ما انزل الیک تاسو دې بلغ تلګو ګورئ قران کریم ورته داونه وی چې یا ایها الرسول اقرأ ما انزل الیک خیال مو دې ولی لفظ صریح چې د اقرأ راضی الله ورته پکارو چې الله ورته دا ویل وی چې یا ایها الرسول اقرأ دا د عام خلکو موضوع ده نه خو ما تاسو ته روجه کې ویلو چې مې ان شاء الله کراتون کی جمعه ژوند وې ژوند بقا وکړه نو په دې خبره بلګه تحقیقی او خبره کو زغه خپل وعده نباولو د پاره ما وی چې هغه خبر راشي تاسو مخه ته بیا بل جمعه ز والدې سره هسپتال کې ران غلم او بل جمعه چې راغله مغه جمعه الوداع او اخیری بز د سباله اخترو بیا غینه بعد چې و مونږ والدې الله دا غینور وربشي نه مقرر کړی دنیا نه لاړه نو مې پرز دوی ما وا ز تاسو د ملګرو شکریا بم ډیر ادا کوم چې زما ملګرو ما سوال جواب چاتم نو کړي دغه باوجود چې تاسو کم په زرګونو بلکې کزوم په لکونو نو زما خبره کې مبالغه نه وي چې تاسو کوم خلکو را تک د لس ورځې تر نن پورې څومره خلکو تاسو را تک کړي دي تاسو کومه جنازه دا غي کړي د کوم الله ته درخواست کړي دي تاسو په کومه طریقه چې ما سوال جواب نه کړي کوم سړی د پته لګیدا د کم ځای څومره شيوخ چاته आवाज رسي زه د ټولو د خپل زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو زما د مور د تعزیت حق ادا کړي دي د غم حق هم ادا کړي دي لیکن ورسره زه دا وایم چې ما وې زه به دا خبره مخکې بوزم چې په یو تحقیقي انداز باندې مونږ په دې خبره پوه شو او دا خبره ذهن کې کیدو چې زمونږ دشمنی او تربګنی یا د یو سړی جواب دا د خپل مفادو د پاره چرم نشي کېده خپل مفادو د پاره چرتم نشي کېده نه دی الله غورز راولي زکه چې مفاد مینس کې راشي نو مفاد په انسان ډیر نعمتونه ودري غره ما یو روایت کتو د بنی اسرائیلو حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې قحط راغې او دومره خطرناک انداز کې قحط راغې چې خلک د لوګي نه مړېدل حضرت موسی علیہ السلام الله ته عرض کړي پیغمبر په قوم مېنی پیغمبر په قوم ډیر مېنی
او د پیغمبر دغه نیابت الله راوسته دی د پیغمبر په مصلی چې کم ولاړی ز قسم کول شم او حانس کېږم نه چې دی بم په قوم مې نشي. دا به جدا خبرې د زمانه نوجوان به علماء پسې کنزلم کوي، خپل امام پسې به کنزلم کوي، بد رد بم وای، لیکن دی به ور پسې کنزل نه کوي. دی به داغه د پاره الله نه دا سوال کوي چې الله د هدایت لار ورته وخایا. دا جدا خبره. شیطان په موتا حمله خو ډېرې کړي دي. نن دور کې ګوره نوجوان نسل له عقیده تباہ او برباد کړي، عقیده تباہ او برباد. لکه چې یو عام مجمع په لکونو زرګونو خلک هغه کې ناس وي او پاغي کې یو ماشوم را پاسې چې د تقریر کوي، نو چې یو ماشوم را پاسي او هغه تقریر کوي نو داغه په تقریر به ما نظر ګرځولې، داغه په تقریر به تا نظر ګرځولې، یو محدث په نظر ګرځولې، داغه په تقریر باندې به هر سړی دا سوچ کړي چې دا خو ماشوم دی، نابالغ دی، نه پوهیږي چرته د عقیدې هغه ډلوان ته دی ونه رسیږي چې په عقیده خلکو نه خوي. او که بیا په هغه موقع موجود مینو یو سړی به پاسي هغه به دا ضرور وای چې د ماشوم او د دې ځای په عقیده پوه شوی نه دنه دا غلطي شوی د لہذا مونږه معافي غواړو. دا به وای فخر به پاغي چر نه کوي، د ټولو دین به ایمان بزي. او چې ماشوم را پاسي او بیا د نن زمانه هغه دا وای چې عبد الله او آمنه په کائنات کې یو دغه دواړه خوش قسمت او چې دغه په کور کې الله جناب محمد رسول الله پیدا کړو. دا خبره غټی کو کړه. اور پسې بیا دا وای د دنیا شرابي او زناوي وای د مور او پلار چې دا ډېر خوش قسمت او چې د په کور کې دی پیدا شوی دی. دا زما د سمجھ نه بالاتر د زما خبره خفکیږي، ما دا زما د سمجھ نه بالاتر دا. زه امام اعظم ابو حنیفه غوندې هستی چې د نن نه 1400 کال مخکې په خیر القرون کې تیره شوې ده، زه د هغه نسبت د جناب محمد رسول الله سره په دې انداز مساویانه انداز کې نشم بیانولی. زه د امام بخاري غوندې چې خپل زندگی چې د امام بخاري دومره لوی شان دی، دومره لوی شان دی چې د امام بخاري پسترګو ړوند دی، پسترګو باندې مکمل ړوند دی، نه ښکاري ورته څه. ماشوم بچی دی، پلار یې مړ دی، موری تربیت کوي. زما د پیغمبرم پلار مړ دی، مور تربیت کوي. امام بخاری مور الله تب جاړي، زارو قطار جاړي چې زما پروردگار زما د بچی سترګې نشته، دل سترګې ورکا. خوب کې ورته حضرت ابراهیم علیه السلام راغی، ورته وی بیبي ستا سوال الله قبول کړو. چې سار پاسې دا محمد بن اسماعیل ابو عبد الله محمد بن اسماعیل سترګې روغې وي، لیکن سترګې داسې روغې وي چې یو کتاب لیکي د 14مې د سپوږمۍ پرنا کې پوره کتاب لیکلی دی. داسې نظر الله ورکړی دی. زه هغه امام بخاری نسبت جناب محمد رسول الله ته ضرور کوم، لیکن داغه مثال په امام الانبیاء سره نه فټ کوم، چرم نه فټ کوم. زه د ابوبکر مثال نشم فټ کولی. د ابوبکر هغه شان نشته کوم چې محمد رسول الله الله ورکړو. محمد رسول الله په جمی کائنات کې هغه هستی چې هغه سره مثال ورکول دا د کائنات قدرت نشته چې هغه سره مثال د چا ورکی. زه د موسی علیہ السلام مثال نه ورکوم ورسره، زه د عیسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر مثال نه ورکوم. زه د ابوبکر غوندې هغه انسان چې زما پیغمبر په ابوبکر باندې لاس یې دی او په عمر لاس یې دی، او دا فرمایي چې اے د کائنات خلکو ګوره چې روز حشر باندې د الله دربار ته راځو، زما دواړه لاسونه په دې دواړو پراتی، خو زه چرم دا نه وایم چې د محمد رسول الله غوندې ابوبکر و. زم ابوبکر اداګانې د محمد رسول الله ضرور راغستې وي. ابوبکر شان او عظمت د محمد رسول الله ضرور راغسته و. زه فاروق اعظم چې بیانوم چې د جهالت په زمانه کې چې هغه وخت کې کلمې لا نه ویلې رضی الله عنه زمرې ته نور رسیدلې، په هغه زمانه کې عمر الله پیجندو، نو عمر په هغه زمانه کې مخلیل شراب نو وروړي، زنای په هغه دور کې لیدلې نه ده. ورپسې بیا ته سټډي وکړه رستلاړ شه چې د کائنات دا ټول شهیدان راجمع کې، ټول شهیدان او اولیاء راجمع کې. عقیدی خبره درته کومه، د ادنا صحابي د بوټانو تسمو ته نه رسي.
ادنا صحابی در تسوک خیمه حضرت وحشی ایمان راوړې دي او د په حالت د کفر کې حضرت حمزه نه پوزا او غوونه کټ کړی دي، لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو، ورته وی چې وحشی کلمه دی ویلا الله به د جنت ته بوزي، خو زما مخله به ناراضي. او هغه وحشی چې زه ورته ادنا صحابي وایم، هغه وحشی د پیغمبر بدل د مسلمه کذاب ناغسته د داغه د نیزه وار چودا دومره برابر چې مسلمه کذاب هغه په یو چبوتره کې ناشته برا یو داسې کمرې ځان له جوړ کړي د پاغي کې یو وړو کې سورې ده، پاغه سوري کې صرف د جنگ د یمامي ته ګوري تماشه کوي. حضرت وحشی چې الته نه په نظر واغستو دې زنه نیزولی او غنیزه نیغه پاغه سوري کې زی او پاغه کې دنکیږي هغه مرداري. او زه هم د کائنات ټول اولیاء حضرت وحشی ته نه رسیږي. جناب محمد رسول الله شان د کائنات ټول انبیاء ورته نه رسیږي. زما د رب نه بعد زما د پیغمبر شان وازم ز نوجوانانو ته خبره کومه ولیکه کنزل را پسې ولیکه، لیکن زما چې کوم عقیده وي الحمدلله چې زه قبر تمزم نو ان شاء الله زه به د عقیدې سره مضبوط زم، او ان شاء الله چې زه قبر ته زم زما په زړه به دار مان نه پاتې چې الله زما د خلې نه تا حق نه بیان کړي. سبحان الله. دا به بیانوم، دا د هر مسلمان فرض دی، دا به بیانې. موږ نن په دنیایي مفاداتو کې دومره دنیا غرقه شو سوځي د دې زمانه ته نه ګوري. موسی علیہ السلام زمانہ دا الله ته سوال کوي په سجده پروت ته، زما پروردگارا په دې قوم باندې قحط راغله دي، الله باران پر راوړوا انو چې باران پر راوړې باران سره بسر غونه راوځي، قحط چې راځي بارانونه بنشي. الله تعالی عرض کوي چې زما پروردگارا په دې قوم باندې باران راوړوا، ډېر جزان دي، ډوډۍ ورته نه ملاويږي. ډېر سوالونه وکړو، لک سات چې تیر شو بیا الله ته په سجده پریوتو، بیا الله ته وای پروردگارا که زما شخصیت ستا په نس باندې ډېر کمزور او زوړ شوی، زما د نبوت شان ستا په نس باندې ډېر کمزور او زوړ شوی، نو ای زما پروردگارا اخیری پیغمبر چې ستا کوم د جناب محمد رسول الله داغه په وسیله درته وایم چې زما پروردگارا زما سوال قبول ک باران را وروا. سبحان الله. مؤید قرآن کې شتا د واقع مؤید یستفتحون قرآن کریم کې شتا زاغه تفصیل کې نه زما، لیکن الله د وریاز په ځای د فضا دومره شنکړه چې سور نور تیز راوته او هر څه یشیدل نورم ګرمي چالو شو. موسی علیہ السلام بیا الله ته وایي چې الله زما د نبوت او زما د شان ستامخ کې دومره کمزور شو، الله ما پوهه کا. الله ورته فرمایل چې موسی 70,000 کسان دي دا ټول ځان سره را روان کا، لیکن رنبنے پا دے 70,000 کے اعلانو کچے ایو یاو زرو کسانو پتاسو کی یو گناہگار دے غا گناہگار دیتی اوزی نستاسو پا امین با اللہ زما سوال قبلیش. سا خبری تم خیال ہے 70,000 کسانو کی یو گناہگار دے، یو گناہگار. خلقوی تبائی را اغلا رزق درک نہ لگی ارسا گران شو مخبل گناہ تا کتلی 70,000 کسانو کی یو گناہگار دے. موسی علیہ السلام اللہ ته وی چې زما پروردگارا دا اویا زره کسان چې زما مخې ته ناستی زما आवाज به دې ته څنګه رسی. الله ورته فرمای موسی علیہ السلام ته الله فرمای موسی ته आवाज وکا رسول استا د پروردگار کار دی. موسی علیہ السلام आवाज وکړو وی تاسو اویا زره کسان یې پتاسو کی یو سړی دی هغه ګناہگار دی اگر چې در کې سو پورې موجودی دی مجمع نه ہوتے نین والله ستاسو سوال نه قبلې سړی په ځان پوه شو وی هغه سړی چې دی د 500 کالو نه زما په مقابله کې زما مخالفت کوي. الله ورته دا مو فرمایل چې په دې قوم کې یو سړی دی 50 کال وشو زما په مقابله کې یا 40 سال د روایت کې ذکر دی یا د 50 سال د 50 سال نه زما په مقابله کې اخته دی نو دې چې سو پوری موجودی نو ستا الله بستا سو سوال نه قبلې شي.
موسی علیہ السلام چې اعلان وکړو یو سړی په مجمع کې ودرېدو او یا زره کسانو نو پته پکې نه لګېده چې څوک ودرېده ځکه څوک ولاړه څوک ناس دا سړی ځان سره وایي چې که بهر وځم نو دا ټول خلک مې پیژنې ډېر رسوا بشم او که نه وځم نو الله سوال نه قبلوي نو قوم مې ټول تباه کېږي او یا زره کسانو باندې عذاب راغلی دی تباه کېږي نو حدیث کې راځي چې دې سړی د خپل سر په دې ګریوان کې دن نه کو سر په دې ګریوان کې داسې دن نه کو ورته وایي پروردګاره هغه 50 کاله الله ما ستا مخالفت کړی دی لیکن الله په صدق درته جاړم او توبه کوم بس الله توبه مې قبول کا چې څنګه سړی په ګریوان کې سر دن نکړو په اخلاص سره په صدق سره څنګه دا لفظ وې په دې کې وریاض راغله او باران چالو شو باران په حدیث کې راځي داسې وریدل شروع شو داسې وریدل لکه مشکیزو لچې حدیث کې ذکر د مشکیزې دی چې خوله د هغې کلاو کې وراوریږي موسی علیہ السلام وی زما الله تا خو ما ته وی چې 1000 کسان را جمع کا او په دې 1000 کسانو کې یو ګناهګار دی چې ګناهګار دی د منځه وځي نو زه به سوال قبلوم نو الله سو قوتي وتی نه دی او تا سوال قبول ک تا باران مرور او ما قوم ته یو شان سوال جواب وکړو الله تا باران مرور او الله دې کې وجه صدا الله ورته فرمایل چې زما غبندا چې ستا په دې قوم کې 50 کاله زما سره مقابله کول هغه ما ته داسې توبه وکړه چې ستا الله بغیر د قبولولو نه بل کار نکو ستا الله تاغه توبه دومره قبول شو چې قبل دو سره ستا الله تا ته اعلان مونږه او تاسو سوال قبول کو موسی علیہ السلام ورته وی زما پروردګارا چې دا سړی تا ته دومره محبوب دی او تا دا سوال داسې قبول کړو نو زما الله اوسې خوراته وخایا الله ورته وی موسی ته زما پیغمبر زما بنده 50 کال زما مخالفت کولو او زما مقابله کول ما داغه پرده نه دا غسته اوس چې مور له توبه قبول کړه پرده ورله څنګه واخله سبحان الله ما خبره ته خیال لې یعنی زمونږ د اول نه واخلې تر اخره پورې د هر سړی په ګناه باندې زما پروردگار په مونږ څنګه پردا چولې ده او په دې حالاتو کې د مونږ د خپل رب قدر نه کوو او بیا زما رب چې مال کم پیغمبر را لېږلی دی کم پیغمبر چې ما او تا ته د هدایت داسې لار ښولې ده چې په هغه لاره باندې ډایرکټ جنت ته مونږ د دغه پیغمبر قدر نه کوو او زما الله چې په توبې قبولولو باندې څومره قادر دی هغه زما الله هغه زمونږ توبه نه قبلوي او مونږ د مرګ سرټیفیکیټ خو راوړی نه دی د ژوند سرټیفیکیټ خو نه دی راوړی ما مور 2 میاشتې اسپتالونو کې او د ژوند په ړومبني ځل باندې زما مور اسپتال لیدلی دی په خپل ژوند کې اسپتال نه دی لیدلی نظر بالکل برابر مشین به چلولو خپل کپڑے خپل جوړولې کله کله وای شازو نادر چرته دی ګوته کې ستن لړنو وي ګوته کې مستن لاړه مونږ ورته بس ته توس داسې مکه وکړه چې روغه موټه شو اختر نه 2 ورځې مخکې کور ته راغله اختر څلورمه ورځ وه ما کرک کې تخت نصرتي کې لکي مروت کې ټیمونه ورکړي ما ورته ویې زه لاړ شم ټولو منځ کې ښه خوشحاله ناسته وه یو لاړ شه د یو زوی ځان سره بوزه چکر به ولګوي مې ټیک ده دغه ورځ ټولې جلسې وې زه د شپې پکې وانډه امیر خان ته لاړم سحر له ما وې زه مفتي عبدالشکور صاحب دي دعا له به ورشم او خواجه عزیز احمد صاحب دي خانقاه سراجیه سره ما رابطه وکړه مې زه به هلته لاړ شم هلته نه به لکه مروت کې سالانه ختم نبوت جلسه وا د شپې و ماسوتن مونږ نه بعد مې زه به دی له ماسوتن لزان را ورسوم 2 بجې په خپل ما بس ټلیفون وکړو کور ته راشه ما وې داسې ټلیفون یې چارې کړی نه دی هلک ته مې ګاډی سټارټ کړه ځغله په باندې 6 بجې زه کور ته ورسېدم په باندې 6 بجې دا وفات شوه
مرګ ګارانټي نو روغه موټه بالکل روغه موټه بیا خګر زیاده بیا ما سره یو ملګری غم کې راغی هغه وایي دې ځای نږدې خوشه دې ځای به ناست وي وایي سهار بانګې وې پلار مې وفات شو مونږ وایي جنازه مقرر کړه په 11 بجې وای مونږ د 11 بجې جنازې تیارې کو قبر وکنهسته شک کفنم ورته علاجو غسلم ورکولو چې تر مې وفات شو په 10 بجې اغلم جنازه په 2 بجې مقرر کړه چې 2 بجې هم داغه جنازه وکړه نو بل تر مې وفات شو دا په یو ورځ اغلم مازیګر ماخام چې مازیګر یاد کړو که ماخام اغلم جنازه مقرر کړه چې داغه د جنازې تیارې مکړو نو بل تر مې وفات شو داغه د شپې په 11 بجې جنازه وشوه نو وای د سلورو کسانو د یو کور نه جنازه په یو ورځ باندې په متفرق سلورو ټیمونو باندې وته زما مامي و شپې 2 بجې راورسېدل منکره ماما مامي او اولاد وسره غم دلته تیر کو واقعات ذکر کړو کور تلاړ آیت اباد کې اوسېدل هغه وفات شو واپس کلی تر رسول پروندره مداغه وا یعنی یو انسان بدر سره ګرځي روغ رمټ بوي لک سات بعد نتا ګارانټي راوړې دا نه ما راوړې دا بس توبه وباسي توبه ستوي د نن زمانه متقی بچاته وایو زتا استدام نه ما چې یو سړی به ال متقی کیږي زبر تقوا هغه درجه بیان کما چې هغه ټولو کې کمتر درجه وي دا نه چې زما چې نه تهجد دی نه کړي تقوادار نه ارموز دی جمع سره نه کړي تقوادار نه اشراق ته بیا ناشته اشراق نه پس بچاش ته ناشته د چاش نه بعد بیا هم ذکر او اذکار سره بار روزي بیا په ماسپخین د جمع نه وخت 2 غنټه مخکې ناشته نو مازیګر ته بیا په انتظار نو ما خام ته بیا نو ما سوتن ته بیا ما سوتن نه بعد بداسیو کېو نور صورتونه به زدا نه ما زم خپل عقیده بس برابر وساتي عقیده کلکه وساته فرایض او اهتمام وکا ځکه چې دا ذهن کې مراوله چې موږ به قضا شي او الله به راته هوا کې معاف کړي نه معاف کړي عقیده مضبوطه په الله او پر رسول ساته صحابه مبارک د محفوظ عن الاسیان عقیده وساته انبیاء مبارک معصوم عن الاسیان عقیده وساته مشران او د علما او د اکابر د دې قدر کا ودا په ذهن کې کېده چې د دې قدر نکوم دنیا میں تباہ کیږي د مور او پلار ادب او احترام کوا کاروبار کې شریعت اصول مطابق کاروبار کوا آسان کیږي مونږ خلک وایو چې شریعت مطابق ودا کاروبار ډېر ګران کاری نه بالکل آسان کار دی د دې نه زیاتې بغټي ما تجربه کړې ده ز کسانو نمونه خو نه علم چې روز شپه په سود کې تیرې ده ما ورته طریقه او خولا چې د سود نه په بچ کېږي او کاروبار به ترقیم کوي ان شاء الله او ماغه په خپل سترګو قتل چې په خپل راته اقرار کوي چې دا غسود په باب کې با ما د लाख روپے میاش ګټل نو د سود باب چې می ختم کړي ز 2 لک میاش ګټم دا سه پکې برکت الله سمرا چې اولاد کې برکت راځي د اولاد تربیت برابر وکا زکه دا سه اولاد مم لیدل یو سړی اجزرنګو کو تو منډه ورل مزرنګ ناسا په موبایل بند شي چغه والي ورنم خپل زوی په غوګونه نیولې دی او په پلار را باندې کړی دی او دا داسې خبره ده نن سبا چالو ده پلارانو حیثیت خلکو ختم کړي دي د مور حیثیت خلکو ختم کړي دي او الله دې پلار او مور له دومره حیثیت ور کړي دي چې دا بیا د چاني بیا ورته د قدر پته لګي چې پلار او مور دا کم شخصیت دي چې کوم مور ټوله شپه تیره شوې ده نوړی نه د خولې ته کړې زما بچی به کور ته راځي هله به نوړی اخلم هغه مور ته دې سړی کنځل کوي د هغه مور دې بې قدري کوي کم پلار سهار نه تر ماښامه خولې به یې دلي لیکن بچي له په تیار پلیټ کې روټۍ ایښې ده هغه پلار ته کنځل کوي بې ادبي کوي کم علما چې روز او شپه
نو امت د پاره دعا کوي چې الله غلار ورته وخایي چې جنت ته لاړ شي خویندو میندو ته حیا نصیب کا هغو پسې کنزل کوي بدرت وي دا زمونږ د پاره انتهایی د افسوس خبره ده شریعت مقدسه تعلقونه نه منې کوي انجوای خلک وایي انجوای کوم دین نه منې کوي لیکن احکام او اصول درته مخې ته ایښي دي چې دې اصولو مطابق حسد د ځان نه وباسه په حسد څه ملاویږي نه کینه د ځان نه وباسه بغض د ځان نه وباسه چغلخوري د ځان نه وباسه په دغه روایت چې ما د موسی علیه السلام کوم ذکر کړو په دې کې موسی علیه السلام ته الله فرمایي چې که دغه سړي حل مې درته ووي سړی مې درته وخو نو الله ورته وایي زه به چغلخور نه شم او زه چغلخوري نه کوم الله دا فرمایي ډیر سوچ سمجھ سره قدم واخلې زندگی تیره کړې او مرګ د قبر تنگی سب حالات ذکر کم لیکن بس د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پزان لازم کا فرائض و واجبات د دې خیال ساته د سننو خیال زکه ساته چې د قیامت پر ورځ د الله رسول وای چې د الله حق چا ادا کړو زما ادا نه کړو نو ما سره وسترګې نه برابرې په دې وجه د سنتو خیال ور سره ساته الله به کامیابی درکړي بغض مساته حسد مساته کینه مساته سود نه شراب نه زنانه د غندونو ټولو نه ځان بچ کا د مرګ پته نه لګي اچانک مرګ راشي ډیر اچانک مرګ راځي سړی چې په ځان پوهیږي په قبر ته رسیدلی شي په دې وجه د احتیاطو کې عزیزان بل ما یو ځل بیا شکریا د میډیا په ذریعہ باندې د ټول پاکستان د ملګرو چې کوم مال کراچۍ نه د کوټې نه د پنجاب لاهور ګوجرانوالي ګجرات نه یا په دې ټوله صوبه کې د چترال نه واخلې تر هغه کورمې جنسای پورې او تر هغه ټانګ ډېر اسماعیل خانه پورې او تر هغه پردیر او تر کوهستانه پورې او په دې ټولو علاقو تر هغه ممندو پورې چې مال څومره خلک راغلي زه د ټولو شکریا ادا کوم الله دې د هغې په بدل کې جنتونه درکړي او ستاسو دغه محبت الفت الله دې په دې کې نور برکت واچي زما مور ته دې الله بخنه او جنت الفردوس اعلی مقام نصیب کړي نور که کم ملګری دا صفاتی وي یا راغلی وي دعا کوي مانځنه بعد به په شریکه بس یو ځل دعا وکړو ما د درېمې ورځې نه بعد د درېمې دعا چې زمونږ ختمه شوه نو ما هلته کور کې دا اعلان وکړو چې د درېمې نه پس شریعت کې دعا اهتمام نشته دعا شته د دعا اهتمام مونږ خلک اصل کې پس پوهیږو نه زمونږ خلک زر وایي دعا نشته زویم نه د دعا اهتمام نشته اهتمام څه ته وایي ما کور کې دا ووی چې د کور گیټ په ما غسینی کولاو د حجرې گیټ په کولاو نه نور منګه د خپل پیغمبر په طریقه باندې به عمل وی مونږ به ناس یو زمونږ چې څومره میلمانه راځي نو چې راورسي نو گیټ به ورته کولاو شي بیا به گیټ بندیږي نو ټیک د بزرګونو به راغلي خو گیټ به بند لیدلی ما اهتمام نه دی کړی او چې څوک راغلي دي زما د پیغمبر طریقه و بیا ما د هغې مطابق چې کوم دعا له نور راغلي رستو راغلي دي ما هغو سره ناسته کړې ده که هغه مونږ کره زنانه راغلي مونږ زنانه ورسره ناسته کړې ده ګیټ هم بند ساتلی دی یو دعا ده یو اهتمام دعا ده ما اهتمام دعا نه دی کړی دعا کړې ده اوس که دلته هم زه د اهتمام دعا نه کوم خو دې کې ډېر ملګري دي ما سره رابطې وي زمونږ د دیر ملګري دلته ناست دي داسې زمونږ ما چار چاپېره چې وکتل زمونږ د سوات ملګري ناست دي یو ځای بل ځای نو دی به زما ځای ته تکلیف نه کوي دلته به زه د مانځه نه بعد ټولو ته اهتمام د دعا سره نه دعا به ټول یو ځای وکړو بیا به زه کمره کې هم لږ ساعت ناست یم خو ما سره هلته کلي کې میلمانه دي ډېر ما په حجره کې میلمانه پرېمښودل زه به بیا ځم زما ملګري ما نه خفه کېږئ نه او ستاسو دغه دعاګانې او تاسو چې کوم قدر کړی دی تاسو چې مونږ له کوم مقام را کړی دی الله دې درله اجر درکړي هغې وجه دا زه پیسې نه تقسیموم ما څه تقسیم کړي نه دي لیکن ما چې ستاسو خلکو محبت وکړو انو دا به مې ضرور د زړه نه دعا بیا ستاسو د ملګرو چې په کم ملک کې څوک دي نو هغو ما سره رابطې کړي دي د حرم شریف نه به په سونو خلکو به ما مور دپاره چا عمره کړې ده چا طواف کړی دی د هغه ټولو هم زه ډېره شکریا ادا کوم الله دې ورله اجر ورکړي تاسو له دې م الله اجر درکړي او خالق ارض و سما دی ستاسو ټولو سعی خپل دربار کې قبوله کړي
زمونږ ملګری دی ځای چې اکثر خدمت کوي عبدالرزاق بیمار دی هغه ته دعا وکړئ الله شفای کامله ورکړي ستاسو د ټولو چې کوم مشران کشران همزولي کوم وفات شوي دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي رب کریم دې څومره بیماران دي الله ټولو د شفای کامله ورکړي ما والدین حضرت خطیب صاحب رحمه الله تعالی ما ترور نیاګانې نکان مامور دغه ټولو تم دعا وکړي چې الله جن فردوس کې اعلی مقام ورکړي ستاسو ټولو مشرانو ته الله بخښنه نصیب کړي او ستاسو ټولو کده چا مور وفات ده کده چا پلار کده چا دواړه وفات دي کده چا رور خور خزا بیبي ارسو کو وفات دي رب کریم دې ټولو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي چې چا بیماران دي الله دې داغو قدر ټولو ته نصیب کړي او د والدینو قدر کوي ډېر لوی فائدې ده الله دې هغه انوارات په مونږ او تاسو همیشه لپاره قائم دائم وساتي رب کریم دې د خپل الله دې د خپل ځان د اطاعت موږ له توفیق راکړي الله دې جناب محمد رسول الله سره د حقيقي محبت ساتلو د چغمغونه د حقيقي محبت ساتلو موږ له توفیق راکړي بل چې هر مسلک او مشرب والا ما سره چې کوم راتک کړي دی هغه کې هر مسلک والو الله دې ټول له خپل شان مطابق اجر ورکړي پروردگار عالم دې ټول له خپل شان مطابق اجر ورکړي رب کریم دې چې چا موږ سره خدمت کړي دی ډېر ملګرو داسې خدمت کړي دی چې موږ زړه ورته دعاګانې ختلې ستاسو دعا کې دې مور الله حصہ وګرځي ستاسو په دعا کې دې الله ټول له حصہ وګرځي رب کریم دې ستاسو د ټولو خلکو چې څومره قدمونه پیاده جوړېدل کاغه په گاډي کې مکړي الله په یو قدم پیاده چې کوم جوړيږي پاغه ول د خپل شان مطابق اجر ورکړي الله ټولو نه رضا شي او الله زموږ د مسکن او دې زیاده یو ځای کېدل او دا زموږ د ټولو د یو بل سره تړون الله دا همیشه لپاره قائم دائم وساتي پروردگار عالم دې ټولو ملګرو د محبت همیشه لپاره قائم دائم وساتي بل ما تقریبا د اختر د سلورم نه مسلسل د کوهستان یا د دیر یا د سوات یا د علاقو یا مومندو یا د چارسدې مردان کوم خلکو سره وعده کړې وي زه نه رسیدلې ورلا انو زماغه مجبوری دی الله دا غي پزړه کې قبول کړي او پروردگار دې ما ته معافي وکړي او غي دې ما نه خوشاله کړي ما ډېر کوشش کړې دی بعض ملګر لما کسان لګلې دي یا نن سبا بدر مسلسل چې کم پروګرامات روان دي نو چونکه زه د ملمنو د وجه زما مجبوری ده زنه شم راتله ما نه د ملګری خفقېږي نه او زما مور ته دم دعا کوي او الله دې اغیله په دغه صبر کولو توفیق په خپل باندې اجر ورکړي خالق ارض او سما دې مونږ او تاسو نه رضا شي الله دې خپل رضا مونږ او تاسو ټول سره شامل حال کړي رب کریم دې ټولو نه رضا شي او الله دې ټولو په کورونو کې خیر راولي الله ټولو اولاد کې خیر واچي الله ټولو کورونو ته خیر وکړي پروردگار عالم دې د فتنه او فساد نه مونږه تاسو محفوظ وساتي وطن عزیز پاکستان دې الله حفاظت فرمایي او رب کریم دې هغه خلق په دې قوم په دې امت باندې مسلط ساتي الله چې کوم په پاکستان مېني الله ستا په محبوب باندې مېني الله پتا باندې مېني او الله په دین اسلام باندې مېني رب کریم هغه خلق په دې پاکستان باندې الله په دې قوم باندې الله هغه حکمرانان اوساته او الله که کوم د پاکستان دشمنان دي د قوم دشمنان دي دین اسلام دشمنان دي اغیار سره تعلقات وي او د اغیار طرق په دې قوم کې راوستل غواړي رب کریم هغه په خپل تور تباہ او برباد کړي الله مو په دا قوم بدنامه او مو په خلق الله دې ملک ته حفاظت وکړه د ملک څومره انتظامی امور کوم خلق چلی په دې وخت ډېر په ششو پنج کې مبتلا دي الله تور له توفیق ورکا او الله دې ملک اجتماعیت برقرار وساته د ملک ټول ادارې الله مضبوطی کا کپاغي کې کم کرپټ خلک د ملک په ادارو کې کاغه په هر محکمه کې وي رب کریم هغه دغه محکمین الله د خپل تور تباہ او برباد کوي واسطه او الله چې کم ملک سره مخلصین وي هغه که په آرمی کې وي که په ججانو کې وي که په پولیس کې وي که په ټولو انتظامیو کې وي چې د ملک دشمن عناصر وي قوم او ملک تباہ کول غواړي خړلې غواړي الله ته تباہ کا او الله چې کم د ملک دفاع کوي د ملک حفاظت کوي د دې قوم حفاظت کوي رب کریم هغه له بره ورکا او الله د غي خپل میانس کې اجتماعیت راواله رب کریم زموږ ټول ادارې چې کوم ستاد رضا د پاره او د ملک د بقا د پاره کار کوي الله غ مضبوط ساته کما ناصر پاغي کې ملک تبا کول غواړي الله غ ته نو باسا او تباہ کا دا ملک ته محفوظ کا رب کریم خپل رضا شامل حال کا
د علماء او د مدارس حفاظت فرمایا د علماء او د مدارس حفاظت فرمایا مفتی عبدالشکور سے په قبر باندې الله کروڑها رحمتونه نازل کا رب کریم اولاد لے د هر قسم اسباب مهیا کا والدین ته صبر جمیل نصیب کا نور څومره زمونږ مشران کشران امزول استاسو خپل خپلوان کورونو کې وبارو چې کوم وفات شوي دي الله مغفرت نصیب کا کوم بیماران دي شفای کامله ورته ورکا مونږ ټول ته اخر وخت دا کلمه نصیب کا چې لا اله الا الله محمد رسول الله